قربانی دا واجب ده ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن کې فرمایي فصلی لربک وانحر منځ هم د خپل رب د پاره کوه او قرباني هم د خپل رب د پاره کوه. په دې آیت مبارکه کې امر دی او امر د پاره د وجوب راځي. او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم د دې آیت مبارکه په تفسیر کې لیکلي دي وایي دا آیت په باره د قربانۍ کې دی. یو دا دویم دا چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 12 کاله پاتې شو او په دې 12 کاله کې داسې یو کال نه دی تیر شوی چې پای کې نبی علیہ السلام قرباني نه کړي. په دې 12 کاله کې مسلسل نبی علیہ السلام هر کال سکړي دا قرباني کړي دا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشګيري په یو عمل باندې دا هم دلیل د وجوب دی. نو قربانی واجب ده په هر مسلمان باندې. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د کم انسان د کم مسلمان چې د قربانی طاقت کېدو من وجد سعة د قربانی طاقت کېدو بیا هم د قربانی ونکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د زمون عیدګاه ته نه حاضرېږي. د دې په ما پسې د اختر مونږ نه کوي د دې په ما پسې نه ودرېږي چې د قربانی طاقت کېږي او بیا هم قربانی نه کوي. نو دا دومره سخت رټنه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی د قربانی طاقت کېږي او نه کوي په ما پسې په مانځه کې نه ودرېږي زما مصلا ته نه راځي دا دلیل دی په وجوب باندې. نو قربانی چې دا واجب ده په چا باندې واجب ده او څه فضایل دي. نو قربانی چې دا ډیر زیات فضیلت لري ډیر زیات لوی فضیلت لري. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حدیث مبارک ته دی راوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې کم پیسې د قربانی د پاره خرج کړي په کوم پیسو باندې چې د قربانی ساروي واغستو الله تبارک وتعالى ته دغه پیسې د ټولو هغه پیسو نه خوخي دي چې په نورو کارونو کې خرچ کوي. کمی پیسې چې د قربانی د پاره ولګي دي دغه پیسې الله ته ډېری خوښي دي او ډېری محبوب دي د هغه پیسو نه چې په نورو کارونو کې څه کوي لګي. نو پیسې دي ایخي دي د پاره چې زه په قربانی کوم دغه پیسې ډېری بختوري پیسې دي دغه مال الله تبارک وتعالى ته ډېر زیات خوښ دي. دغه بل روایت کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها د حدیث مبارک روایت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای د لوی اختر په ورځ باندې په لسم ذل حج باندې الله تبارک وتعالى ته په تمام عملونو کې خو عمل چې هغه د ساروي وینه تو یول دي په ټول عملونو کې الله ته محبوب عمل ده چې انسان د ساروي سکی وینه توي کې. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى به دا ساروي سره د خکرونو سره د ویختو او سره د سو الله تبارک وتعالى د نیکو پاتل کې تلی دا ساروي به الله تبارک وتعالى د په نیکو پاتل کې تلی سره د سو سره د ویختو سره د خکرونو یعنی هغه سيزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي د ساروی نه خو وخت خلک لري کې په استعمال کې نه راځي کنه سوی خکرونه خلک ورتاوي کنه ورتاوي دا ورتاوي هغه سيزونه چې کوم په استعمال کې نه راځي دا به الله تبارک وتعالى د قرباني کوون کې د نیکو پتل کې دلتل. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض فتيبوا بها نفسا او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د ساروی دا وینه لازم کې ته نوې رسیدلی چې دا مخ کې د دین د الله په عرش کې قبول شوی. وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض. د ساروی په مړی ته چاړه راوخلا او داغه د مړی نه وینه روانه شو دا لازم کې ته نه رسیدلی چې الله تبارک وتعالى په خپل دربار کې دا څه کړی قبول کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په دې باندې ځان خوشاله اوساته خوشاله قربانی په خوشاله باندې وکړي. صحابه کرام تفوس کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی دا الله پاک پیغمبر ما هذه الاضاحی دا قربانی څه شه دی دا قربانی چې مونږ هر کال په سونو په زرګو په لکو ساروي علالو دا څه شه دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابيكم ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام دا تاسو د پلار د ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی هغه په خپل زبانی چاړه را کاغله الله تبارک وتعالى د جنت نه ګډ راولې ګو هغه حلال کو نو دغه ورځ چې راشي الله تبارک وتعالى په مونږ او تاسو باندې دغه سنت ژوند دی کوي صحابه کرام تاسو کوي ټیک شو د الله پاک پیغمبر د ابراهيم علیه السلام خو سنت دی خو فما لنا فيها یا رسول الله دا الله پاک پیغمبر مونږ له پکې سشته کنيشته دی مونږ له پکې سشته مونږ ته پیسې ملاويږي نبی علیه السلام ورته فرمایل وی بكل شعره حسنه په هر وخت باندې یو نیکی ده په هر وخت باندې څه شه ده نیکی ده د غوی په شا باندې څومره وخت ولاړ دي څوک شمارلی شي نه سار کې نه د ماښامه پورې به د هغه د غوږ ویښته هم ونه شماري هغه په غوږ چې څومره ویښته ولاړ دي که نه سار کې نه ماښام به شي خو د دغې غوږ دا ویښته به ته ونه شماري نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی تاسو ته الله په هر ویښته باندې یو نیکي درکوي بیا صحابه کرامو فرمایلی د الله پاک پیغمبر په بعضې سارو باندې خو ویښته نه په هغې باندې وړی ولاړی فصوفو یا رسول الله د الله پاک پیغمبر په کوم ساروي چې وړی ولاړه ده نو د هغې څه حکم دی نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل بکل شعرة من الصوف حسنة د وړی په دې هر خرتار باندې تاسو له نیکي ده د ګډ په دې شا باندې وړی ولاړی که نه او دې وړی ته چې ګوري په دې باندې یو پشم غونته ښکاري د ویښتو نري نري ویښته یو پشم غونته د دغې پشم په دې تارونو درلم څه ده نیکی دی د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په قربانی باندې بشمیره نیکی دی په قربانی باندې څه دی بشمیره نیکی دی ولې د غوی د شا ویښته څوک شمارلی شي د ګډ د شا ویښته څوک شمارلی شي نشي شمارلی مطلب دا دی چې په قربانی باندې الله تاسو ته دومره نیکی درکړي چې هغه تاسو نشي شمارلی د هغې شمیر معلوم نه دی دومره زیاتې نیکی دی په قربانی باندې او قربانی چې کېږي ښه طریقه دا ده چې په خپله ورپاسي خپل قربانی ته په خپله ودرېږي نبی علیه الصلوۃ والسلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل فاطمه بچیا را پاسه خپل قربانی ته ودرېږه خپل قربانی ته ودرېږه ځکه الله تبارک وتعالی تعالی را په هر قطره د وینه باندې مغفرت ستا د ګناهونو کوي د وینې په هر قطره باندې الله ستا ګناهونه بخي تا ته په مغفرت کوي او بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل فاطمه دا ساروی به سره د وینو سره د ښکرونو سره د اډوکو ستا د نیکو په تله کې تللی کېږي او بیا ورته نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل الله به درله بدله یو په اویا درکوي یو په اویا به درله الله د دې بدله درکوي ابو سعید رضی الله عنه فرمایل وی د الله پاک پیغمبر دا نیکی صرف د آل رسول صلی الله علیه وسلم دپاره دي د اهل بیتو دپاره دي او کنه د تمامو مسلمانانو دپاره دي نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل نه ابو سعید دا نیکی یوازې د اهل بیتو دپاره دي دا د تمامو مسلمانانو دپاره دي چې الله تبارک وتعالی د دې وینې په هر قطره باندې د ګناهونه معاف کوي دا ساروی به الله تبارک وتعالی سره د وینو سره د ښکرونو د اډوکو د نیکو په تله کې تلي او الله به بدله یو په اویا باندې ورکوي دا یوازې اهل بیتو لنا بلکې دا تمامو مسلمانانو لره په قربانۍ باندې دومره زیات ثوابونه دي نو پکار ده چې د چا طاقت کېږي چې هغه قرباني وکړي بس دا خبره قرباني په چا باندې واجب ده قربانی پچا باندې واجب ده نو قربانی په هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې واجب ده هر عاقل بالغ مقیم مسلمان او آزاد باندې قربانی صدا واجب ده او مسلمان باندې قربانی شته په کافر باندې قربانی نشته ده الحمدلله الله موږ مسلمانان پیدا کړیو الحمدلله الله موږ پیدا کړیو مسلمانان پیدا کړیو نو په مسلمان باندې قربانی واجب ده یو خبره دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په عاقل باندې قربانی واجب ده نو په ماشوم باندې قربانی نه په عاقل باندې قربانی واجب ده نو په مجنون او په لیونی باندې قربانی نشته لیوانه دی کو مالدار دی کو غریب دی خو چې لیوانه دی نو قربانی پی نشته دا رنګ په بالغ باندې قربانی واجب ده نو په ماشومان باندې څه نشته قربانی نشته دی په مقیم باندې قربانی واجب ده نو په مسافر باندې قربانی نشته دی د اختر په ورځ باندې یو سړی مسافر شو نو په باندې بیا څه نشته دی قربانی نشته دی یو خو هغه مسافر دی چې په بار ملکونو کې په کلونو کلونو پاتې کېږي په هغې باندې قربانی شته دی ښه ځکه مسافر چا ته ویلی شي مسافر هغې سړي ته ویلی شي چې د کور نه لرې لاړ شي د 3 ورځو مسافت باندې په پیدل مزل سره د کور نه دومره لرې لاړ شي او هغې ځای کې د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده وي
دته مسافر ویل شي. نو کوم بار ملکونو ته چې تللی خو کلونو له تللی دي هلته خو د 15 ورځو نه دي تللی، هغه مسافر نه دي. ښه هغې به څه کوي؟ قرباني به کوي. مسافر هغې چاته ویلی شي چې یو ځای ته لاړو د 15 ورځو نه د کمو پاتې کېدو اراده ونه، په ده باندې بیا څه نشته دی؟ قرباني پې نشته. په مسافر قرباني نشته دی. او دارنګې په آزاد باندې قرباني ده، په غلام باندې قرباني نشته دی. نن زمانه کې غلامانو نشته دی. او په مالدار باندې قرباني واجب ده. په چا باندې؟ په مالدار باندې. نو په غریب باندې څه نشته؟ قرباني نشته دی. اوس مالدار څوک دی؟ مالدار به چاته ویلی شي؟ نو مالدار هغه سړی دی چې 1.5 تولې سره زر ورسره موجود وي. څومره؟ 1.5 تولې سره زر، یا ورسره 2.5 تولې سپین زر موجود وي. څومره؟ 2.5 تولې سپین زر، یا ورسره دومره نغدي پیسې موجود دي چې په هغې باندې 2.5 تولې سره سپین زر کېږي. دومره پیسې ورسره موجود دي نغدي چې په هغې باندې څه کېږي؟ 2.5 تولې سپین زر کېږي. ما خو ریټ نه دی کتلی نن سبا چې توله د سپینو زرو په څو ده. په هر حال ریټونه بدلېږي را بدلېږي، نو بیا د زرګر نه معلومات پکار دي چې د سپینو زرو توله په څو ده. نو یا د یو سړي سره دومره نغدي پیسې موجود دي چې 2.5 تولې سپین زر پې کېږي، نو دا مالدار دی، په ده باندې قرباني واجب ده. یا ورسره د ضرورت اصلیه نه په کور کې څه سامان دی، په کور کې څه دی؟ د ضرورت اصلیه نه سواګرې سامان دی، لوښي دي، لرګي دي چې د هغې قیمت 2.5 تولو سپینو زرو ته رسي. تقریبا څه کم 2 لک روپۍ دي، څه کم 2 لک روپۍ دي اندازتاً. دومره کور کې ورسره سواګرې سامان پروت دی چې دا دغې ته رسي. د ضرورت اصلیه نه کم سامان دی چې په کال کې یو ځل استعمال نشي، دا د ضرورت نه سواګرې دی. په کال کې یو ځل هم استعمال نشي، دا د ضرورت نه سره سواګرې دی. لکه د زنانو په دې کمرو کې چې دا لوښي پراته وي که نه، نو هغه خو په کلونو ته هم ضرورت نه راځي، خو چې صرف د اختر ورځې شي چې کمره راټاکوي، راپاسئ، راښکته یې راکوز کړي، کپړه پکې ووي، بیا یې به دروته اوچت کړي. داسې ده که نه؟ نو په صرف په اخترونو باندې صفایل یې رالي او بیا یې برک دي، دغه دري ساتي. نو په دغې لوښو باندې ګورې هم قرباني ده چې کله د دې قیمت څه کم 2 لک روپو ته رسېدو. دارنګې ستا یو کور د اوسانې دی او بل کور دی هسې جوړ کړی دی، یا دې په کرایې ورکړی دی یا پکې هسې فقیر پاتې کېږي. نو یو کور چې دی د ضرورت نه سواګرې په دې باندې هم څه شی دی؟ قرباني ده. کو نغدي پیسې در سره وي او که نه وي، خو یو کور د خپل دی او بل کور هسې پروت دی. دا کم کور چې هسې پروت دی د دغې وجې نه په تا باندې بیا څه شی دی؟ قرباني ده. دا خبرې کو نارینه وي او کو زنانه وي. یوه زنانه ده د هغې د کمرې ساز و سامان دی هسې پروت دی، په کال کې یو ځل نه استعمالېږي او د هغې قیمت څه کم 2 لک روپو ته رسي، په دغې ښځه باندې په خپله قرباني ده. یا یوه ښځه د سره زر دي ورسره، سونه ده ورسره، نو په دغې ښځه باندې په خپله قرباني واجب ده. بعضې خلک تپوس کوي مولي صاحب زما سره خو دومره سونه ده خو قرضدار یم، په ما قرباني شته که نشته دی؟ دا سوال د دې سړي غلط دی. دا سوال د دې سړي څه دی؟ غلط دی. یا خو دوکه ورکوي یا دا سوال غلط دی، پوهېږي پې نه. ولې؟ ځکه دی وایي زما سره دومره سونه ده خو قرضدار یم. دا سونه ستا ده؟ دا خو د ښځې ده. نو دا سونه د ښځې ده، په هغې باندې قرباني ده. او ته قرضدار یې، جمعې کوه ته چې قرضدار پیسې در سره نشته دی، خو سونه خو ستا نه ده چې ته ځان د قربانۍ نه خلاصوي. دا سونه خو د ښځې ده، هغه به قرباني کوي. ته قرضدار یې او پیسې در سره نشته، جمعه کوه چې بالکل پیسې نه لري. پوهېږې که نه پوهېږئ؟ نو دی وایي دومره سونه را سره ده او قرضدار یم، دا سونه ستا نه ده، د ښځې ده، هغه به ځان له قرباني کوي او قرضه په تا باندې ده. نو کو پیسې در سره وي جو وکړه، کو نه در سره جو مه کوه. اوس پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ نو په تا باندې قرضه ده او سونه هم ده، سونه د ښځې ده، هغه به قرباني کوي. خو مسله دا ده که نه، اکثر نن وخت کې چې په چا قرباني ده هغه یې نه کوي او چې په چا نشته هغه یې کوي. بس پوه شئ که پوه نه شئ؟ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. داسې ده که نه؟ غریب خاوند د مالدارې ښځې قرباني کوي. د خاوند سره پیسې نه وي او د ښځې سره کالې وي، نو په دې خاوند قرباني نه وي او د ښځې باندې وي، نو د خاوند د ښځې هغه قرباني کوي. نو غریب خاوند د مالدارې ښځې څه وکړي؟ قرباني وکړي. هر ښه خبره د احسان دی ورسره، هغه ورلم د کور ډېر کارونه کوي، نو که ته قرباني وکړئ چلو شو. صحیح ده که نه؟ یوه خبره. نو په دغې کسانو باندې قرباني څه ده؟ واجب ده. کو نارینه دی کو زنانه دي. اوس څه زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي، په بارمل کې دي یا دلته دي، پیسې ګټي خو کور ته راوړي، ټولې پیسې پلار له ورکوي. ټولې پیسې چا له ورکوي؟ پلار له. ځان سره بینک بیلنس نه ساتي، په جیب کې پیسې نه ساتي، نو بیا قرباني صرف په پلار شته او په زامنو نشته. ما پرې مسله پوه شو که نه؟ زامن دي د پلار سره شریک پاتې کېږي، خو ټولې پیسې راوړي پلار له ورکوي او په خپل جیب کې څه شی نه پرېږدي، نو بیا قرباني په پلار شته او په زامنو باندې نشته دی. خو داسې زامن نن سبا ډېر کم پاتې شوي دي چې ځان له بینک بیلنس نه ساتي، ټولې پلار له ورکوي. ښه
دې چې لږ پلار لور کوي نو ډېری د په بینک کې پرتی نو کو چرته پلار لم ور کوي او ځان له بینک هم ساتي ځان له جیب کې سیټ تکي ته هم نو بیا په دم قرباني دا په پلار هم صدا قرباني دا په مسله پوه شو په نه شوي کو ځان له په جیب کې بالکل نه پرتی ټول پلار لور کوي بیا پته نشته دی خو ځان لم سیټ تکي او پلار لم ور کوي نو بیا په دم قرباني دا په پلار هم قرباني دا چې کله د سره سکم 2 لک روپۍ په بینک کې پرتی دي د زوی سره ځان له مسله پوه شو په نه شوي درېمه خبره پلار خو نشته د خورونه شریک پاتې کیږي رونه شریک فاتح کیږي مشر ورته پیسې راغونډي یا په کور کې یو تنه مشر کړه هغه ته پیسې راغونډي اوس د قربانۍ څه مسله ده نو چې کور کې دومره پیسې چې دوی شریک راټولي کو هغه دومره وي چې هر تن په صاحب نصاب جوړېدو هر تن په څه جوړېدو صاحب نصاب مطلب 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتی دي په کور کې 100 لک روپۍ پرتی دي 3 رونه دي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتی دي د هر ور 100 روپۍ راسي 2 لک نو هر ور صاحب نصاب نه 3 واړه به قرباني کوي دا نه چې مشرور لمون پیسې ورکړي دغه به موږ بنکو 3 واړه به قرباني کوي صحیح شو چې کور کې پیسې پرتی دي او تقسیم کې هر رور صاحب نصاب پی جوړيږي بیا به هر رور څه کوي قرباني کوي او کو دغه پیسې ته تقسیم کې مثال په تور په کور کې 2 لک روپۍ پرتی دي او رونه سو دي 3 دي رونه 3 دي او روپۍ سو پرتی دي 2 لک نو چې دا 2 لک په 3 رونو تقسیم کې نو 100 راځي خو لاک لاکوم ناراضي کنه لاک لاکوم ناراضي نه بیا په یو روم قرباني نشته بیا په یو نشته پوهیږي کنه یا 3 لک روپۍ او 3 رونه شریک دي نو چې دا 3 لک ته په 3 رونو تقسیم کې خو لاک ورسېدي کنه نو په لاک روپۍ باندې بیا څه نشته قرباني نشته نو بیا په یو تنم قرباني نشته په دې مسله پوه شئ کنه رونه شریک پاتې کیږي پیسې راوړي او ورته جمع کوي نو هغه پیسې کو دومره وي چې ته تقسیم کې هر رور په صاحب نصاب جوړي خو ټول به ځان قرباني کوي او کو تقسیم نه کې او کو هر تن د صاحب نصاب په نه جوړي چې تقسیم کې بیا په یو تنم نشته په دې مسله پوه شئ یو مسله بل یاد وساتئ اوس وای چې نه مولوی سم موږ مشرور اختیار من کړی دغه د قرباني وکي هغه د څه وکي یو خبر یاد وساتئ دا موږ د کور د طرفه قرباني کو د سره طرف نه د کور د طرف نه قرباني نه ښه د کور د طرفه قرباني نه د قرباني د پاره به یو تن مخصوص کوي سلور رونه دي او دا زموږ د سلور واړو د طرفه دا ویسه یو واچي د ټولو قرباني خراب کړه د ټولو قرباني سکړه چې تاسو سلور رونه یې او په سلور تنو باندې یو یې سنی ولید نه دا خبر دې کم ځای ته ورسوله دا خو تا د وو نه ورواړه ولو د ټولو قرباني دي خراب کړه یو تن به مخصوص کې دارونه به وته وي چې ته قرباني وکا او مون قرباني نکو نو دا قرباني به صرف د یو ورور د طرفه د نور د طرفه به ما په مسله پوه شو نه شوي دا قرباني به د یو ورور د طرفه د نور د طرفه به نه قرباني به یو تن د کور د طرفه قرباني نه کوي چې مونږ د کور د طرفه قرباني کړی دا قرباني دا صرف د خپل طرف نه واجب ده د خزي قرباني په خاون باندې نشته د نابالغ اولاد قرباني په پلار باندې نشته د بالغ خو په اسی نشته ده دا خو دغه قرباني متعلق یو څو مسلې شو ټیم څه ده او ساروي باخلې کنه ساروي باخلې نو په کوم سارو باندې قرباني کیږي او په کوم سارو باندې قرباني نه کیږي اوله خدا خبره یاد اوساتئ بهتره دا ده چې د قرباني د پاره ساروي علي چې د هر قسمه غیب نه پاک وي خپل ساروي وي او د هر قسمه غیب نه پاک وي او په عمر باندې هم پوره وي کوشش وکړه چې داسې ساروي ځان لا واخلي عمر د سارو څه ده نو ګډ او ګډه چيله او چيلې د دوی عمر یو کال له سمرا یو کال خبره پوه شو که پوه نه شوي غوین ساروی دی غوا او غوی سانډا او میخه ته دوی عمر 2 کاله دی کو په 2 کالو کې یو ورځ کم و قرباني پی نه کېږي او اوخ چې دی نو د عمر 15 کاله دی کو د 15 کالو نه یو ورځ کم و قرباني پی نه کېږي الله دې موږ له توفیق راکړي چې د قرباني هم چرته وکړو کنه پنجابیان کدي د وقانو قرباني کوي ټیک شو کنه دلته د عمر څه شي له بیان وخت کاله لای نه پوهیږي کنه نو دا قرباني د ګډ او د ګړي د چيري او د چيلې عمر څومره یو کال د غوین ساروي غوا او میخه سانډا غوا غوي سانډا او میخه د دې عمر سوره 2 کاله او د اوخ او اوخه د دې عمر سوره 15 کاله ته دې نه چې عمر یو ورځ کم قرباني پی نه کېږي په ګډ کې یو مسله یاد وساتئ دا صرف په ګډ او ګډ کې د چيلي کې نه ده کو چرته داسې ګډ وکنه چې د کال نو د کال نه عمر کم وو
خو د صحت نه داسې جوړ او ښکلی ساتلی شو چې د کال په ګډو کې پرېږدو نو پته یې نه لګي چې دا د کال دی او که د کال نه دی بیا په هغه باندې قرباني کېږي خو دا خاصیت صرف د ګډ دی ښه چې د ګډ د کال نه عمر کمی خو صحت برابر وي ښه ساتلی شوی ښه صورت دی د کال د ګډو سره ورپرېږدي پته یې نه لګي بیا په دغې ګډ باندې څه کېږي خو دا صرف د ګډ مسله ده ګورې د چیلي او د چیلۍ نه ده ښه عمرونه دغه دي عمر لحاظ به کوئ غاښونه چې غاښ یې کړي او که نه دي کړي نو دا غاښ صرف علامت دی دا غاښ څه دی علامت دی تا په کور کې ځان له څاروی ساتلی دی او تا ته پته ده چې د 2 کاله عمر دی او غاښ یې لا نه دي کړي قرباني پې کېږي غاښ یې لا نه دي کړي خو عمر یې څومره دی 2 کاله دی نو قرباني پې کېږي خو د سوداګرو په خولو پسې به ګورې نه ځای صحیح شو دا چې د کور څاروی و تا ته پته و چې د عمر پوره دی د سوداګرو په خوله پسې به نه ځي سوداګر کو درته ډېر وي چې ګورې د عمر پوره دی مړه هسې غاښ یې نه دي کړي صحیح شو که نه نو په دې باندې یقین ډېر کم سوداګر به داسې چې هغه رښتیا وایي که نه هغوی په سر لاس کې دي وایي قسم دی دا یې سر دی یک شک نه وایي دغه یې سر دی لاک روپو څاروی به یې د په لاک روپۍ اخیستی وي او تا ته باندې به یې خرڅوي په 2 لکه او په سر به وله لاس کې دي وایي قسم دی دغه یې سر دی دا یې څه دی نو سر خو دا دی خو ته به وایي چې دا دی چېرته دی پیسې یا دی هغه دغه سر یا دی ٹھیک شو که نه نو سوداګرو کې ډېر کم رښتیا والا راځي یو سوداګر ما ته وایي مولي صاحب یاسې معمولي غونته دروغ به پکې جایز نه وي که نه مې ناولي نو د دې نه بغیر خرڅېږي نه که نه نو څه نسه ګنجایش خو چې پکې وې که نه مې د سره پکې ګنجایش نشته د سره پکې دا به رانه بیا ته داسې خرڅ کړي ټیک که نه نو خبره دا ده سوداګرو په خوله نه په کور کې د څاروی ساتلی او تا ته عمر معلوم و نو بیا د هغه قرباني څه ده جایز ده دغه ده به هر حال وقت پوره دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين